السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ذکي الرحمن تاسو یم هر کلی یو ځل بیا خیبر سحر د خسته پروګرام کې او ګرانو کتونکو تاسو ګوري دا پروګرام نیخ بنیغه پیښور نه او د پیښور مختار بای اډیټوریم نه دلته زموږ د سټوډیو کې یو ځل بیا د هفتې شروعات د پیر ورځ always a busy day for everyone and especially هغه خلک چې کم دفترونو کې دي سکولونو کې دي هغې دپاره خو ډېره بیزي ډے وي نن ګرانو کتونکو د هفتې شروعات چې وایي ښه وشي نو ټوله هفته ښه تېرېږي نن مونږ د هفتې شروعات د تعلیم نه کوو جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو به سوچ کوئ چې ځه اوس یې خوند وکړو ټوله ورځ مونږ سکولونو کې هم تعلیم لکه زده کړه په دفترونو کې هم زده کړه او بیا اوس زکي بای مونږ ته نن په سټوډیو کې مې زده کړه دا زده کړه او په مزو کېږي داسې به نه وي چې یاره تاسو به بور کېږئ یو ول لو اټ دا یو داسې پروګرام دی نن چې هغې کې به زمونږ رونو خویندو میندو ټولو دپاره او په خاص توګه باندې هغه مور او پلار چې هغې غواړي چې د هغې ماشومان او ماشومانې ښه ایجوکیشن ترلاسه کړي هغې دپاره ډېر زیات ضروري دی نو سکرین ته به ناست یئ ډونټ ایون تھنک اباؤٹ چې تاسو به چینل چینج کوئ جي ولې چې مونږ سره نن ډېر ښایسته مېلمانه دي ړومبی مېلمه چې ګرانو کتونکو زموږ دی هي هز ګاټ ا لوډ اف نالج ماشاءالله اینډ هي هز ګاټ ا لایبرري آن هز شولډرز ګرانو کتونکو چې کله مونږ خبره وکړو د پاکستان هغه خلکه چې هغې تعلیم عام کړی دی او په تعلیم کې ډېر زیات کار کړی دی او صرف د پاکستان کې نه ولې بهر کې هم دا کار کړی بهر ملکونو کې هم لکه دوبۍ شوه هلته هم هغې دغه ایجوکیشن سره تړلي ډېر زبردست انسان دی جی زموږ نن میلمانه دي میاں عمران شوکت صاحب چې کوم سی ای او دی یونیورس 96 ویلکم ټو د شو جی بخیر رالی جی اینڈ looking very nice mashallah. Thank you very much. You look good as well. Thank you so much ji. As usual I would say because I have seen you twice مخکې مې هم کتلي وی نو you look always you look great neat and clean mashallah. Thank you very much. ډېر خوند کوي چې تاسو ګورئ داسې. Thank you. Okay, the first question I have got it's not a question thing دا به داسې لکه چې سوالونه به زه کوم خو لکه دا سوالونه زما نه دي دا یو د عام سړي د عام وګړي سوالونه دي د یو مور او پلار چې هغې وایي چې یاره مونږ دا څه شی دی لکه د یونیورس 96 دی څه ډېر مشران او کشران به دې وخت ناستې کېدی شي او هغوی دا ګوري او شپې چې ریپیټ کې ګوري 11 بجې ټول کور والا په یو ځای نو هغوی به ډیفینټلی سوچ کوي چې دا لا څه شی یونیورس 69 what is this Universe 96 96 School sorry of Explorers 96 yes جی mostly زکی بای داسې یي چې د سکول نوم دا ډېر ضروري چې دا د سکول ویژن او میشن سره لینک وي ټیک شوه که تاسو نوٹ کړي خلک موستلی رینډملی دا نومونه کیږي که تاسو ته وشي چې دا سکول نوم تاسو یې د دا څه ویژن د دې ویژن څه د څنګه لینک شوی دی زما دا پروجیکټ چې دی دا یو ویژن سره لینک دی زما ډېر ارلی سټیجز نه سنس آی واز ا سټوډنټ دا هغه ټایم نه و چې چینج پکار دی یو چینج راوستل پکار دی او هغه به د کوم ځای نه کېږي هغه موږ د ایجوکیشن نه راوستی شو یونیورس 96 که انسان دا ګڼي چې کله نه دنیا جوړه شوې ده موږ وایو موږ ډېر غټ اچیومنټ کړی دی خو ایکچولی داسې نشته کوم چې نون کائنات دی چې موږ ته پته ده د هغې تر اوسه پورې مونږه صرف 4% ایکسپلور کړی دی صرف 4% 96% پوره کائنات مونږ صرف 4% ایکسپلور کړی that's it چې کوم مونږ ته پته ده نون کائنات اوس انونو مونږ کېدی شي بلا شي او مونږ لا پته هم نه ده لګېدلې او 96 is still unexplored زمونږ خلک دا ګڼي زمونږ نننی انسان دا ګڼي چې ما ډېر غټ څه کړي دي نه مونږ ته ډېر کار پاتې دی بیا د ایجوکیشن د سکولینګ د یونیورسټي د دې مقصد صرف دا نه دی چې مونږ بچی پیدا کو خپل شلټر ښکلی کور یې زمونږ هغې ته د مونږ خوراک پرووایډ کو دا په انیمل لیول اوسېدل شو هغې هم ناسې کوي که نه شلټر پرووایډ کوي پریډیټرز نه یې بچ کوي
ټیک ده جی ښکلی خوراک ول را دغه کوي. زمونږ مقصد د ژوند دا نه دی، زمونږ مقصد دا دی چې دا کائنات مونږ ایکسپلور کو او د دې په ترو باندې خپل سراونډینګز لا فایده ورکو، کنټریبیوشنز وکړو. نو په نو چې ستا لیډر تا ته وایي چې روټي مکان نو ته به آخر هغه ته بس لاس به داسې ونیسې او چې روټۍ راکړه او چت راکړه. بیوټیفل اپروچ جی، بیوټیفل اپروچ. او مونږ به ایکچولی پازیټیویټي طرف لګورو او کم از کم که څه تر اوسه نه دي شوی نو دا کم اوسنی جنریشن دی دی خو دې بدل شي که نه. که مونږ بدل نشو، که زمونږ لیډرز بدل نشو، دا جنریشن بدلیدل پکار دی. بل زمونږ کم چې د دې 21 سنچري ډیمانډ دی، دا د نننی ماشوم به په 2040 45 کې پریکټیکل لایف لځي. که مونږ وګورو مونږ په خپل پاکستان کې زه اکثر جدي له خبره کوم مونږ په ببل کې ځان ګیر کړی دی او په ببل کې مونږ صرف د یو بل صفت کوو، پروفیسر صاحب، ډاکټر صاحب، ٹھیک ده. او ایکچولی که د دې ببل نه مونږ یاره منم د پروفیسر صاحب، منم د ډاکټر صاحب، تا نه ښه ډاکټر نشته، تا نه ښه پروفیسر نشته. ویل ډن جی، ډېر ښه. او د یو بل تعریف کو بس، د یو بل تعریف کو. خو که د دې ببل نه مونږ راوځو نو بهر نه مونږ څوک ډاکټر ګڼي، نه مونږ پروفیسر ګڼي، نه مونږ ایجوکیټرز ګڼي. ایبسلیوټلی ډېر ښه. جی very well defined جی، ډېر زبردست. نو اوس دا 96% چې دی جی نو دا به څنګه ایکسپلور کوو؟ لکه ستاسو په انسټیټیوټ حوالې سره به خبرې وکړو جی د هغې په ترو. جی دې کې ګوره ایکسپلوریشن لومبی سیز چې مونږ نه هر چاته پکار دي چې ماشوم ته ووایي. ټیګ لاینز مونږ ایښي دي، کوېسچنز آر مور امپورټنټ دین آنسرز. سوال چې دی د جواب نه ډېر ضروري دی. او بچې څوک به دې وهي نه پاسه سوال وکړه. زمونږ په سوسایټۍ کې غټ هرډل دا دی که د ډاکټر نه تپوس کوئ هغه هی فیلز چیلنجډ اور شي فیلز چیلنجډ، بد ګڼي. که د یو ډیوټۍ والا کس نه تاسو سوال کوئ هغه بد ګڼي. سوال د ترقۍ لومبی چا لومبی کوېسچن کړی و ذکي بھائی چې دا تیاره ولې ده، نو چا ورته جواب کې دا لایټس جوړ کړو. بالکل. چا کوېسچن کړی و چې یاره دا ټول څیزونه مونږ کوم یو زه ذکي بھائی نن خبرې کوو لایو روان یو، دا د نورو خلکو له ولې نه ښکاري؟ بیا صاحب یو بله خبره درته وکړم، لکه خلکو به ویل تیاره ده، چا به دا نه ویل چې ابسنس اف لایټ. جی یو ځل چې کلاس کې دا ډسکشن شروع شو چې دس از ابسنس اف لایټ، جی اٹ از ناٹ ډارکنس، دا تیاره نه ده، جی دا لایټ نشته دی. جی ګوري که نه تاسو هغه لایټ دی دنیا له ورکوي لګیا اوس که نه جی پښتنو لا خپل علاقې لا صوابۍ لا بلکې زه به وایم چې غونډ پاکستان لکه څوک غواړي نو اټومیټیکلي. جی کیری آن جی تاسو خبره جاري. تاسو کوېسچن دا و چې دا به څنګه سکول مونږ به یې څنګه دغه کوو؟ دا مونږ لینک کړي دي زمونږ موټو سره، ریډ لرن ایکسپلور. ریډ لرن ایکسپلور. لکه تاسو ولولئ ریډ، لرن زده کړه وکئ او ایکسپلور لکه نور دنیا وګورئ، راښکاره کوئ، ډسکوریز وکئ. جی اوس ریډینګ خو مونږ ته فرسټ ورډ ومو اقرا ریډ، بالکل دا خو مونږ ته فرسټ، دا خو کلیرلی دی. اوس ریډ چې دی کلیکشن آف انفارمیشن دی چې تاسو انفارمیشن راغونډ کړئ. ریډ بٹ نو ډونټ مگ اٹ اپ. ډونټ مگ اٹ اپ. کلیکشن آف انفارمیشن. بیا لرن چې دی چې تاسو هغه انټرنلایز کړئ. اوس مونږ څه زده کړو په یو ټایم کې یو سبجیکټ لس انسانان به ووایي. کلیکشن آف انفارمیشن دی. زه ته خپل لرنینګ وکم، تاسو ته خپل لرنینګ کوئ، بل څوک به ته خپل لرنینګ، نو هغه بیا انټرنلایز کړئ. او ایکسپلوریشن څه دی چې هغې کې یو نوې لار ومومئ، کنټریبیوشن وکړئ دې دنیا ته. که تاسو وګورئ زمونږ پاکستان جوړ شوی دی، ما ته نه ښکاري مونږ څه کنټریبیوشن کړي. سره زما الله په قدرت را ټیک ده، کنټریبیوشن نشته دی. هر څیز لا
هر سیز لمونږه د بهر ملکونو دغه دی زمونږ پروفیسر انکلوډینګ می مونږ به د بهر رایټر وایو زمونږ ډاکټر به د بهر کتاب غواړي که مونږ ته د ویکسین کرونا راشي نو زمونږ خلک یې ولې نشي جوړولی که د بهره ډاکټر دی زما هغه ولې ډاکټر نه دی بالکل او زما فوکس صرف دا نه دی ډاکټر د ایوری فیلډ هر فیلډ کې که وګورئ نو مونږ ډیپینډنټ یو نو اټ مینس چې زمونږ سکولینګ سیسټم چې دی دا آوټډیټډ دی بالکل دی ما جی یو رپورټ کټو د یو این زما په خیال 2 years بیک یا 1 year بیک رپورټ و چې د پاکستان ایجوکیشن سیسټم د دنیا نه ذکی بای 60 سال 60 years شپېته کاله وروسته روان دی مای لارډ اوس مونږ دلته کې هغه لږ ورته انټرټینمنټ دغه دی مونږ زړه ابۍ راټینګه کړې ده او هغې له میک اپ کوو چې دا به ناوي شي دا به ناوي شي نو وی هیو ټو چینج اټ وی هیو ټو چینج اټ مونږ به واړو مونږ به د ماشوموالي کې دغه کول نه 1 2 3 به مو په دې خور لیکل هغې کې چې به هغه کیلکولیشن غلط شو نو مونږ به ټول میټو کړو مونږ به بیا د سره مونږ ته په ایجوکیشن سیسټم کې د بیا د سره اپروچ پکار دی یس مونږ ته به دا شته سیسټم نه نو دا خو سوري دا خو به د بیسکس نه چینج کیږي که نه جی لکه اوس تاسو وګورئ که نه زما چې کوم ټول نه غټ ریزرویشن دی هغه هم دغه دی چې د نهم لسم کورس په اتم کې شروع شي اتم نهم لسم صرف رټه لګیږي لګیایي ولې چې ښه نمبر والی دا نه ګوري چې څوک پې پوه شي دا نه غواړي چې څوک پې پوه شي هغې وایي چې مړه بس رټه لګوئ بچې په خپله ورته وایي او په دې ډېره خوشحالي کې چې حال هم خپل دی دې ځل خفه کېږئ ما like giving them the indirect hint چې you can cheat rather نو استاسو خبره صحیح ده چې موږ شپېته کاله شاته ولې یو د دې ډېر وجوهات دي هغه ډېر ډیټیلز کې دي خو خیر any how I would seldom interrupt you زه وایم چې تاسو زیاته خبرې وکړئ چې موږ ته پته ولګي ښه جی تاسو چې څنګه خبره وکړه که تاسو ما چې سروی کوله زه پاکستان ته رالم اوورال ما ډېر وخت مې شوی 13 سال مې شوی چې یاره د سکولینګ فوکس پسې دی کوم چې یو اونر یو سی او یو فاونډر ناست دی د هغه مارکیټینګ سټریټیجیز څه دي ګرځېدم په صوابۍ کې اسپیشلی زما فوکس و مردان کې مې کتل تاسو به لیدلي چې زمونږ مارکیټینګ فوکس دا دی چې یو فلیکس به جوړ کړو او په هغې باندې به تصویرونه ولګو او وی به 1000 نمبر یې اغوښتي دي او 2000 نمبر یې اغوښتي دي اوس هغه ماشوم چې کله تاسو ذکي بای راولئ او هغه د دې ببل نه لږ را اوټ کې هغه ته خبرې نه ورځي د هغه کریټیکل تھینکینګ سکلز نشته د هغه پرابلم سالوینګ سکلز نشته دی د هغه سوچ نشته دی چې زه به څه کوم د هغه نمبرې په اسسمنټ خبره خو ډایورټ کیږي خو دا به پکې ډسکس کړو دس از امپورټنټ جی دا د هغه د فیوچر خبره جی زمونږ اسسمنټ سیسټم څه چې مونږ امتحان وایو دا غلط دی concept is not clear conceptual نه دی جی ښه بلکې ما تاسو مارکس اغوښتي دي مونږ ته وایي 90 out of 100 په انګلیش کې یا میت کې what does it mean for me and for you and for any parent چې ما ته څوک ووایي چې تا 90 out of 100 واغوښتلی I don't understand what does it mean دا خو یو فیګر دی یو پیرنټ ته به دا څنګه کنوی کیږي چې د دې میتھمیټکس کې څه مطلب دی So all of us are living in a fool's paradise. That's correct. صرف numbers باندې روان یو. په numbers یو. بیا ځکه by the 21st century demands بدل شو. زه اکثر یو خبره کوم چې مونږ وایو الکسندر د ګریټ یو غټ هیرو پاتې شوی دی غټ واریر و غټ اچیومنټس دي خو که چېرې هغه مونږه نن دې صدۍ ته راولو د هغه سکل سیټس دې صدۍ ته راولو او هغې کې بیا زما نام یو کمزوری کس چې چشمې به یې اچولي پس به فزیکلی به دومره نه وي او په یو وړوکې 4x4 کمپیوټر روم کې به ناست وي او هلته نه به د هغه فوج را روان وي چې زه ټیک کوم او دی به یو بټن نه به وکړي and he is gone الکسندر دی ګریټ بچرته یا بیا به کم نو دا نه وی ویلیو هم زمونږه ګریټ خلک تیر شوي خو د هغې نه به مونږه سپرټ راوچته وو هغه سټریټیجیز اوس اپلیکیبل نه دي
زمونږ ایجوکیشن سیستم لګیا دی او د زړې صدۍ سټریټیجیز په 21وي صدۍ کې را روانې کړي دي د 21وي صدۍ ډیفاینډ سکیلز دي چې تاسو که کامیابېدل غواړئ نو سکولونه او یونیورسټۍ دې په څه فوکس وکړي چې مارکیټ لا یا پریکټیکل لایف له دې کوم قسم خلک اوټ کړي چې یا دې کامیابي بالکل بالکل ډېره ښه خبره ده خو میا صاحب یو خبره ده لکه اوس جن ایکس وای خو زه لاړو ایکس وای چې کوم دی هغه خو الریډي میټرک کې او 7th 8th 5th کې روان دی همغه دا جنزي چې کوم دی دې باندې کار کول اوس پکار دي که نه خو دا به ډېر زیات لیټ نه شي لایک جنریشن زی چې راځي برنګینګ اپ د هغې کېږي 2045 کې که دا جنریشن مخې ته راځي نو don't you think there is a brief way as well بله لاره شته دی که نه یو خو جي دا دی چې there is no shortcuts in life ټیک شو یو دویمه خبره دا ده چې که په 2040 کې وشي نو د نه کېدو نه خو ښه دی که نه او نه کېدو نه ښه دی چې موږ شپېتو کاله شاته یو او یو 10 کالو فرق هم راشي دا هم ډېره غټه خبره دا جي دویمه خبره شوه درېیمه جي دا ده چې فولي موږ نشو چینج کېدی خو د ماحول یو امپیکټ د هغې اګزامپل به تاسو له زه د خپل کلو طرف له درکړم جي دا اګزامپل به د بریک نه پس واړو پرېږدي چې دا خلک هم لږ سسپنس کي چې کلو کې څه شی دی یو وړوکی د بریک نه پس واپس راځو جي نن زما د موډ انسان راغلی دی سو میا عمران صاحب سره خبرې اترې خو کېږي خو تاسو یقین کوئ چې زما خپل انټرسټ چې کوم دی دلچسپي هغه ده چې زه دې واورم زیات اټس ناٹ اباؤټ د دې یونیورس 96 حوالې سره نه ایز ا پرسنالټي زه دې اورېدل غواړم وچ از بیوټیفل د کلو حوالې سره خبره کېده په دې بریک دوران کې موږ لږ خفګانه مو کو زړه م داسې ونیو چې موږ نه امریکا سل کاله مخکې ده موږ نه دوبۍ سل کاله مخکې ده دلته موږ وایو چې زه به له نالۍ جوړې کړم موږ وایو شاباشي دلته موږ ته وایو موږ د له کوڅې جوړې کړو موږ وایو شاباشي بس ووټ وله ورکړو د بچو ته هم څه خیال نه دی چې بچي به هم څه جوړېږي سبا به دا بچي هم دغسې لاسونه پړکوي کلو والا تاسو ویل چې څه به کوي ښه جي ستاسو کوېسچن دا و چې دا به لیټ نه شي او که نه لیټ به نه شي 2040 تاسو ویل چې زه نش نه خو به ښیي که نه جی او هغې کې درېیمه خبره جي دا ده چې د هر څیز یو امپیکټ وي او ما هغې کې د کلي یو مثال تاسو له درکول د خپل سکول نه چې زه تلم هلته کې یو روډ جوړېدلو جي د هغې نه مخکې یو ورځ یو رکشې والا ودرېدلو ټول روډ یې بلاک کو او ما ته یې وی راځه زه حیران شوم چې دا څه وشو یوزولي د رکشو والا بیهیویر داسې چې مونږ پې اریټیټ کیږو تنګېږو چې زه څنګه روان شوم او تېرېدم نو ما ته هغه داسې سر ما ورته شیشه ښکته که سلام مې کولو هغه سر ښکته کوي هغه وروسته یو زنانو ته لار روډ بند کړی و د هغې ته دې لار ورکوله نن ما ستا دپاره بند کړو واه دې کې جي هغه انسر دی چې تاسو وی لیټ به نه شي څنګه به کېږي امپیکټ که دا ماشومان کور ته ځي او دې ته مونږ یو وړوکي هیبټ ښایو فار انسټنس مونږ ورته وایو چې د پیرنټ کمرې له ځای نو ناک کوئ بس ټیک ده او هغه ناک کیدی شي یو پیرنټ ته زده کړي یو مشر ورور ته زده کړي 100% چینج نه راځي ځکه وایي پرفیکشن هم نشته دی دنیا کې یو کول والو جی که تاسو اجازه هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه زړګیا نو په خیر ادم ملمتن خرکلی ویم د زما د زړه د کومه په خیر علي خرکلی او په ډول لاسو ته زما سپیشل دعا سلامونه او ماشاءالله ماشاءالله الله پاک ته زموږ په ملک ته قشنت دا خلک ډیر کی د دې څنګه خبرې کوي جی نو امين دا به ډیر د ملک په ډیر زیاته ترقی کوي جو د خو طلبداري کو او بل دا چې سړی خکار کوي دا خو طلبداري وشي کنه هغه بل ور داغه نه زیات خکار کوي بهشکه نو الله پاک ته توفیق ورکړي دله الله دې بس دې چې ختمن در رحمت او کامیاب لري په خپل مقصد کې دا کوم خبرې دي کنه په دغه مقصد کې دې الله پاک کامیاب کړي نو د ملک په دینو ډیر زیاته ترقی کوي خو
خو لیکن موږ لبده مرغه زموږ پښتنو له چې دی نه الله پاک ډېر هر څه ورکړي دي په ذهن باندې خبر دي خو لیکن بس ایجوکیشن چې دی نه هغه زموږ کمزوره دی هغه په صحیح طریقې سره نه دی نو چې هغه په صحیح طریقې سره شو که نه نو دا به ډېرې ښه خبرې زموږ ملک په ډېر مخکې چې په دنیا کې به چې دی زموږ ملک خو نوم روښانه کړی دی خو نور به روښانه شي که نه ټوله دنیا به بیا موږ ته راماتو موږ به په ځان کې داسې صلاحیت پیدا کوو که نه په اخلاقو به ډېره کې به زندګي تېرو نو دویم چې په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي او داسې ټیکنیکل یعنې پریکټس تعلیم پکار دی داسې نه چې بس یو سړی ووي زه سر باندې راپاڅېدی وي زه انجینیر یم که نه نو چا ورته څنګه انجینیر بېګا مې د انجینیر کتاب خلاص کړی که نه نو په کتاب باندې سړی نه انجینیر کېږي یعنې پریکټس پکار دی چې پریکټس ورسره نه کړي نو هغه انجینیر هغه نه دی سر یې خیال د مېلمه نه پوښتنه لرم دا جی پلیز نو ماشاءالله ډېره ښایسته خبرې کوي او زما په زړه کې د مینې لارې جوړې کولې مینې او زه له ډېره مینه ورکوم ډېره مننه جی ډېره مننه او نامه مو نه خوله ښه تھینک یو سو مچ جی ستاسو د کال ډېره مننه چې تاسو دومره خوښ کړو زموږ دا ډسکشن تیر هم شو موږ ته پته مو نه لګي خو anyhow هغه جاري ساتو جی نو تاسو ویل چې داسې شروعات وشي چې ما یو زنانه لاره ورکوله او روډ مې بند کو چې هغه تیره شي نو د هغې په نیکسټ ډے باندې یو رشکې والا ودرېدو هغه روډ بند کو چې تاسو تیر شي تاسو هغه ورځ داسې ښه ګډه کړې وه زه اوس داسې کومه نو دلته د دې خبره چې د ایجوکیشن کمی دی ایجوکیشن کمی دی دې کې دی یو ذکر وکړو د بک کتاب ختم شوی دی د کتاب ضرورت نشته دا یو دا 5% of the curriculum دی مونږ خلکو نه نصاب هېر شوی دی مونږ په خپله سبق ویلی زکي بای مونږ له پته نه وه چې نصاب هم څه ته وایي مونږ صرف وایي دا کتاب دی کتاب نشته دی نن سبا د کتاب ضرورت پاتې نه دی نن سبا د آرټیفیشل انټیلیجنس زمانه ده نن سبا ټول کوډینګ او انالیټکس سبجیکټس څیزونه بدل شوي دي مونږ انښتي یو کتاب کې مونږ ته فوکس چینج کول دي ایکسپیرینس بیس لرننګ طرف له راوستل چې کوم څیز مونږ په کتاب کې ګورو او ما ستاسو زده کړی دی چې بي یو اس او بس او هغې کې به یې راله تصویر جوړ کړی نو پریکټیکلي به مونږ هغه څیز نه پېژندلو زما په خیال تاسو به هم دا کړي او زه کیدای شي زه لږ درنه ډېر بوډا یم کیدای شي که نه نو هغه مونږ باندې به یو پیاسه کوو هغې ونس اپان ا ټایم دیر واز هغه اوسه پورې پیاسه دی هغه رټه به وه هغه اوسه پورې پیاسه دی جی دې ظالم اوسه پورې د دا تنده ختمه نه شوه تنده هم ختمه شو څوک پرې پوه هم نه شو چې دې تږې ولې وه د دې مقصد څه و او نه او منګي اوس څه شو چې دې به هغه منګې ډکوي او په کاڼو به یې ډکوي که نه ښه جي چې بالکل نو زمونږ نه تربیت خو نشته دی په دې خو دا خو زه منمه تربیت نه کورونو کې هغه څه شته دی نه په سکولونو کې هغه څه شته دی تربیت انډایرکټ میلاویږي لګیا دی دا ستاسو سکول نامه دا ستاسو انسټیټیوټ نامه یونیورس 96 دومره ښایسته ده که نه او تاسو په خپل هم ایکسپلین کړي یټ ټو ایکسپلور دا 96% هغه ورځ یو سکول ته ننوتمه نو هسې یو ریکې مې کوله نو د هغه نامه وه چې برایټ سایډ نو زما چې هغې ته مې وکړو نو چې یو ماشوم نه نوځي د هغه سکول نامه برایټ سایډ نو مې د دې خو به ډارک سایډ طرف ته एकदम ماس غځي چې دیر از آلسو ا ډارک سایډ دین هغه به زیات کیوریوسټي هغه طرف ته وي چې زه دا ډارک سایډ معلوم کړم بالکل I'm sorry but it happened so name is very important name is important د نیم سره جی دې کې ډېر ډیپ سیزونه دي مونږ سره شارټ ټایم دی خو د 96 مونږ ولې ما ته به فون رالو وي دا ریډیو سټیشن دی داسې به هم فون رالو چې کوم کړي د 96 دویم اسپیکټ دا دی ځکه وایي زمونږ خلک اوپینین بیسډ خلک دی yes په ماشومانو کې یو ایجوکیټډ خلک چې کوم وي هغه به ډیټا بیسډ خلک وي صحیح یو دې کې دا فکر اچول دی چې اوپینین مه جوړوئ په خپله لاړ شئ فیکټ بیس سټډي وکړئ که څوک وایي چې پېښور یو ښه سیټي ده نو دا یقین پرې مه کوئ وګورئ ډیټا راولئ چې څه پکې ښه کېږي چې وچ میکس اټ ا ګډ سیټي او که څوک وایي دا یو ښه سیټي نه ده هم پرې یقین مه کوئ اول فیکټس فیګرز چیک کړئ چې دې کې څومره وارداتونه کېږي څه ایشوز دي اینډ دین کم ټو ان اوپینین
زبردست. نو زمونږ دا ټول ایجوکیشن سیستم ډایرکشن بدلول دي. ما تاسو له ارلیر منشن کړ بیا د سره کول غواړي دا میټاو کو دا میټاول غواړي نن هم په قطار کې په هر کلاس کې ماشومان ناست دي استاد ولا بورډ له ناست دی هغه لیکل کوي بیا هغه سیسته کاپۍ کې ولیکه د کاپۍ نه بیا کور ته لاړ شي دا هوم ورک کې ولیکه بیا یې یاد کړه بیا په امتحان او استاد هم د کتاب نه لیکي نو چې هغه هم د کتاب نه لیکي نو دا کتاب به ډایرکټ هغله ورکړی تا به ورته تربیت ورکړی په دې ټایم کې چې کم 20 منټس تربیت او 20 منټس خیر د سبق باندې کړو جی دا کانسپټ زموږ بالکل نشته دا جی په دغه کې بلومز ټیکسانومي ورته وایي هغه کې لیول اف لرنینګز دي د ټولو نه د مزغو چې کمترین فنکشن د کمزورې زکی بای هغه د ریممبرینګ ټیک شو د ټولو نه چې سیکنډ لاس فنکشن دی هغه د انډرسټینډینګ بیا داسې دا سټپ بای سټپ زی انالیسیس دی ایوالویشن دی او کوم چې د ټاپ فنکشن د چې کوم د برین فنکشن پکار دی اوس د پاره خدای پاک د انسان پیدا کړی دی هغه د کریټیویټي اوس تاسو خپل وګورئ چې زمونږ ایجوکیشن سیستم په څه باندې فوکس دی په ریممبرینګ باندې او که د چا لږه ډېره پوهه د انډرسټینډینګ زمونږ آینسټاین دی ایگزیکټلی مونږ هغه نالج زکی بای نه اپلای کولی شو په ریل لایف کې په پریکټیکل لایف کې نه مونږ سره انالیټیکل سکلز شته دی چې زمونږ سره ډیزاستر وشي نو زمونږ ډپارټمنټس بیا یا ناستي سوچ دا کوي چې کو بسو ولې انالیټیکل سکلز نشته نه دلته خو کریټیویټي اړو ویلیو کوي نه کنه جی خلک وایي چې دا لیونی دی خلک کریټیو سټډي ته وایي وي دا مړه یا خوای کوي دا لیونی وي دی وایي چې داسې وکړي او داسې وکړي او داسې ایون کور کې تاسو وګورئ جی یو ماشوم راپاسې هغه وایي چې دا داسې پکار دی دا شی دلته پکار دی دا داسې وکړي دا زما کمرې کې دا کلر کینه لیونی ستا کمرې کې به اوس مونږ ریډ کلر کو بلو کلر کو هغه غریب هم داسې پاتې چې هسې وایم که جی نه سو پیرنټس شوډ اپریشیټ اټ it comes from his home kana جی starts from his home جی کور نه شروع کی لغونته ما ته خو که زه در تلل غواړم نو زه به چېرته درځم یونیورس 96 ته یونیورس 96 خو ټولو نه آسان دا دی چې ګوګل میپ کې ورکې ډایرکټ ورسې د نننۍ زمانه مطابق خو که بیا هم غواړې ټیک ده زمانه بدله ده که بس دی ټول نه آسانه خبر ده یونیورس 96 نه د ښار نامه خو به لیکم جی ثوابي شوې اډه شوې اډه کې مونږ وینګ 2 اوس سټارټ کو او منصبدار کې الریډي زمونږ وینګ 1 موجود دی دا په ثوابۍ کې دی نیر کرنل شیرخان کلی انټرچینج دا خو ډېر اسانه ده یار جی دا خو هېڅ هغه نه دی بچ څنګه تاسو کرنل شیرخان انټرچینج نه کوشي بلکې هم په دې موټروي باندې تاسو میپ کې ورکې یونیورس 96 کنه او هغه اډې کې به تاسو کوم اډه شوې اډه ورلوي دا دغه د تحصیل دی تحصیل رزاړ کې راځي جی شوې اډه کې خو په آرام ده یونیورس 96 دا بس دا نامه خو خیر سلوګن تاسو صرف دا نامه ولیکئ بس تاسو بورسئ هلته ملاقات کوو جی خپل ملګري سره میاں عمران شوکت صاحب سره او دې سره به ګپ شپ لګو ورته غواړو موږ وایو چې وی ګورو چې دا ایکسپلور کو موږ دا 96% یونیورس پاتې دی دا به څنګه ایکسپلور کوو تاسو ولې څنګه سیټ اپ کړی دی لکه وټس د سټارټ از اټ ا سکول کالج ما هېڅ هم نه دي ویلي ګورې صرف تاسو د ناس یم ایز ا لیمین زما بچې به څنګه کچات راکې داخلېږي څه شی به کېږي زه لیمین یم جی زمونږ سټارټ چې کوم دی هغه د پی جی نه دی پلی ګروپ نه دی مخکې د دې 3 پلس ریکمنډډ ایج و او دا اوس زما په خیال دې کال ګورنمنټ بدل کو وي 2 پلس ماشوم هم په پی جی کې راتلی شي دا ریسنټ نوټیفیکیشن راغلی و د هغې مطابق اوس پی جی شو بیا نرسري شو بیا کې جی شو پی جی او نرسري ایکچولی سبق نه دی زمونږ خلک وی دا سبق دی بعض اوقات مور پلار هم راشي وي دا د ماشوم سیټلمنټ دی پی جی ستاسو هغه سټپ دی چې ماشوم په لومبي ځل د مور پلار د غېږې نه یو ریل ورډ له قدم واخلي بېشکه دا تاسو هغه ایډجسټ کوئ یا به راپرېوځي یا به یریږي هغه ته به تاسو چل ښایئ
چې په دې سکول کې او په دې دنیا کې به تاسو څنګه اوسئ دا پیجی دی په ساده الفاظو کې ورپسې همدا نرسري دی چې لږ بې پالش کوئ خبرې به څه کوئ د پهچانو کې سکول څه ته وایي مور پلار څه ته وایي کمیونټي څه ته وایي نیبرهوډ څه ته وایي ټیک شو KG بیا ستاسو کنډر ګارټن چې دی دا ستاسو د سکول هغه بیس جوړول شروع ټیک شو یا رو چې یاره ماشوم ته وښایې چې دې ته څه وایي او دې ته څه وایي بچې دا څه دپاره استعمالیږي دا ټول نه زیات ضروري دی نو راشي چې درته وښیم دا بس دی وګوره دا دی روان دی چکر پکې وایي راځه چې کینو دې ته وایي BUS بس کینی بچې راځي چې بس کې به ننځو ماشوم پوه شو چې بس څه ته وایي کتاب کې خو بس ورته نه چلیږي او نه ماشوم کینی پریکټیکل سایډ باندې څه اغشته دی پریکټیکل جی موږ کوګنیټیو لرنینګ شو لا پریکټیکل سایډ شو دا به هم لږ ټچ کو cognitive learning شو critical thinking شو problem solving شو کوم چې ټول leadership quality شو creativity شو not writing creativity overall شو leadership دی communication دی دا ټول سیزونه فوکس بیا مونږ خو جنرال خبره به کوو خو تاسو د سکول شروع نه نه دام جو جنرال ته راځو جي پرېږدئ په الف بې نه تنګ شو یا بي سي نه الف بې جې مونږ کتاب زه مور پلار ته وایم دا مې دې وجې کړی چې زما سکول ته بیا راځئ نه او چې کله مې در باندې وس بر شو دا کتاب به رانه ونه وینئ دا زه کلیرلی پیرنټس ته وایم ټیک شو چې زمونږ د SLOs بیسډ اپروچ نصاب مونږ ډایرکټلی راغشتی دی او هغه مونږ پریکټیکلی ماشوم ته ښایو هغې کې که مونږ ته وایي چې موډ اف ټرانسپورټ دی نو موډ اف ټرانسپورټ په کتاب کې یا په بورډ ورته مونږ نه لیکو چې دیر آر 4 ټایپس او 5 ټایپس هغې ته به مونږ یو ایجوکیشنل ټریپ ارینج کړو به مونږ اسلام آباد له بوز ورته به دا میټرو دی دا ټیکسي دی دا بس دی دا زبردست بیا به مو ورته هغه لینک کړي اسلامک سټډیز سره هغه به هلته کې بوزو فیصل ماسک له چې دا ماسک دی دا آداب دي دا پکار دي پریکټیکل څیزونه کې دي زمونږ جي داسې شو اکثر پیرنټس موریانې خاص کر مانه ډېر تنګ دي زمونږ د سکول یونیفارم نشته زکي وایي ګډ دا خو خبره ده یونیفارمټي از ناٹ ریکوایرډ دی وخت کې یو دوه درې څلور پنځه ډفرنټ انسانان ناست دي بالکل تاسو بدل یې زه بدل یم زما لرنینګ سټایل بدل دی زما پرسنالټي بدل دا ستاسو بدل ده مونږ یو ټایپ څیزونه امپلیمنټ کولی نه شو په دې باندې بل مونږه یونیفارمټي چې دا د انډیویژوالټي تباهي ده او که نه تاسو داسې وکړه لکه یو ریوړ هم ترې جوړ کو ایگزیکټلی چیلې دي بس یو یونیفارم کې دي یو غوندې لکۍ ده یو غوندې غوږونه یې دي بیاں بیاں کوي نو دا خو هغه ویری نایس اپروچ I love this جی I love this approach یار اوکې زموږ سره ټایم ختم دی خو میا صاحب زه به غواړم چې زموږ یو څو سیشنز وشي ولې چې زما هغه تشنګي پاتې شوه هغې کې 100 کې 1% به چېرته تشنګي خو دا ده چې یو ځل ورتګ پکار دی ولې چې پروډیوسر صاحب دا به یاد ساتي چې یو ځل ورتګ ضروري دی چې په خپل سترګې وګوري که نه د هغې خپل یو هغه چې انډرسټینډ کو ګینه تاسو میندې او پلاران هم راشي هسې راشي خیر دی یو کپ چای وله راشي پته به یې ولګي چې یاره هلته څه کېږي چې څنګه جادو ورته ښیي څه ورته ښیي څه حساب کتاب دی که څنګه سر بالکل thank you so much very nice talking to you such a great personality you have got and such a great mission Allah tabarak wa ta'ala تاسو کامیاب کی Thank you very much Zaki bhai inshallah I'll hope to see you again inshallah ګران کتر کې وړو کې دمالو بیا راځو تاسو په وړاندې تاسو کته جی چې موږ سره میا صاحب ناسو میا عمران شوکت ډیر زبردست هغې سره ایجوکیشن بیسک نه موږ رالو که نه بیسک سکول پورې موږ رالو سکول نه پس اوس به ځو کالج لایف ته او کالج لایف او یونیورسټي لایف څنګه او په خاص توګه باندې د هلکانو خو زه ټیک شو بیا هم ولې چې هر څوک ورسره منډه وایي زه دلته به راځم په جینکو باندې زموږ ماشومانې چې دي هغې ته نه ده پته چې هغې به څه کوي لکه مور او پلار ورته صفا خبره کړي چې یا خو به ډاکټره جوړېږي او لا به دې واده کړو سمپل از دیټ دا ګورې رښتیا خبره دی هېڅ دوه رای نشته دی اوس هم دغسې شته all the parents they say it چې یاره لا خو ته ډاکټر شه ماشومې ته وایي ګینه بیا به دې واده کړو but that's it نو دې حوالې سره زمونږ
स्टूडियो کې یو داسې ایجوکیشنست داسې ایکسپرټ راغلی ده چې شي هیز ډیډیکیټډ هر انټایر لایف ټو ایجوکیشن او هغې ناسته پاسته ملاسته هر څه ایجوکیشن په دې باندې چې ما ته پخپله پته ده چې د دې څومره ټف لایف دی and dedicated to girls education specially د دپاره دی چې کوم خپل فیلډ و هغه پرېښودي لکه انګلیش ډپارټمنټ کې به دیو هلته به یې ټیچ کوله هغه یې پرېښو خپل میجر یې پرېښه او دې خوا راله ہوم اکنامکس چې کریم آف پېښور دوه کالجز ته ځي جنا کالج اینڈ ہوم اکنامکس دا جینکۍ هلته صرف ہوم اکنامکس کالج پرنسپل اټس ډېر لوی یو هغه دی پوزیشن ده بټ وای دی خو هیډ آف ډپارټمنټ انګلیش ډپارټمنټ هم جوړېدی شو نو وای ہوم اکنامکس جی مونږ سره ناسته میم شازیه ډاکټر شازیه شاه السلام علیکم جی وعلیکم ویلکم ټو د شو Thank you very much. ډیره مننه تاسو دی شو ته راغوښتې ما particularly with reference to this aga education agi sara او female education. Yes. That's more important. نو زما دا ډیره خوش قسمتي ده چې ما ته نن دا هغه ملاو شو چې زه په دې ہوم اکنامکس باندې لږ غونتې د دې چې ډسپلن دی د دې چې کوم مسکنسپشنز دی باره کې دي هغه لږ لکه هغې باندې رڼا واچوم چې لکه simple we'll start from there چې خلک دا وایي چې ہوم اکنامکس چې دی هغه اخلی پخلی دی کوکینګ هغه کور انټیریر ډیکوریشن دی بس په دې مې پوه کوي چې جینکۍ په دې پوه شي او مور او پلار هم کنوینس شي جی جی دا زه به د دې سټارټ چې کوم ځای نه اخلم هغه دی د دې ورډ چې کوم مینینګ دی هغه څه دی کانسیپټ څه دی که تاسو دا وګورئ نو دا یو ګریک کانسیپټ دی ہوم اکنامکس چې دی ګریک کانسیپټ دی او دا به ہوم مینجمنٹ دپاره یوز کېدو دا ہوم مینجمنٹ دپاره یوز کېدو بٹ اوور پیریډ اف ټایم دا وشو چې د دې ایولیوشن وشو او دا یو انټر ډسپلنري هغه فیلډ هغې کې ایمرج شو که نه خلکو مخې ته رالو نو هغه انټر ډسپلنري فیلډ څه دی لکه کانسیپټ دا و چې دا ہوم اکنامکس چې دی دا کور ہوم خو یس ہوم از ا یونټ اف سوسایټي چې تاسو دا اوس وګورئ چې دا اوس ہوم اکنامکس کوم ځای کې ولاړ دی د دې سکوپ بیونډ چېرته پورې ایکسټینډ شوی دی هغې باندې به ډسکشن وکړو ځکه چې دا چې کوم د دې کانسیپټ ما تاسو ته ویل چې ګریک هغې کې صرف ہوم مینجمنټ و بٹ ہوم چې څنګه وی آل نو چې دا صرف گھر ہے کور دی جسٹ ہوم کوکنگ دی او دا کرسۍ دلته کو دا صوفه دلته کا انټیریر دی نو اکنامکس بٹ یو فرگیٹ دس ورڈ اکنامکس یو فرگیٹ اٹ جنرلی پبلک چې کوم دی هغه اکنامکس باندې فوکس کوي نه ہوم باندې فوکس کوي اکنامکس هیز ټو ډو وذ فاینانشل سټیبلټي دا تاسو وګورئ نو دا مینجمنٹ ضرور دی خو دا هغه ټایم کې چې ارلی ان اټس ارلی ایئرز دا به یوز کېدو دی کې چې دا ډومیسټک سکلز دي ټیک شو ډومیسټک سکلز شوې هغې کې دا هغه د ډومیسټک ساینس دی یا دی کې اگر راځي کنزیومر ساینس دی خو هاوس هولډ سره ریلیټډ بٹ دا چې سکوپ د دې ایکسټینډ شو اوس داسې نه دی اوس دا فاینانشل لټرسي دی تاسو ہوم مینجمنٹ ځکه لرن کوئ چې هغې کې تاسو فاینانشل بجټینګ کور دپاره به سټارټ کوئ نو د دې امپلیکیشن وګوره که نه سوسایټي باندې د دې امپلیکیشن وګوره صرف تاسو زه کور نه راغلی یو بالکل بٹ اوبویسلی هغه چې کوم کنټریبیوټ کوي سوشل سیټ اپ کې هغه مونږ نه ګورو هغې باره کې مونږ سوچ نه کوو نو اوس هلته نه چې دا شروع کېږي نو دا تاسو که ډیفینیشن د دې وګورئ نو دا به داسې دس از ا فیلډ ملټي ډسپلنري فیلډ دې کې ډسپلنز دي او ټول ساینس سبجیکټس دي دا هم نه دی چې دا آرټس دی اټس ا ساینس یا اټس ساینس ساینس سبجیکټس دا یو نوی شی مونږ ته پته ولګي جی ہوم اکنامکس یو ساینس دی اوکې جی نو دا یو ساینس سبجیکټ دی او هغې کې چې کوم تاسو وګورئ ملټي ډسپلنري د دې انیشیل دا و چې دا صرف دا چې ما څنګه تاسو ته اوس وویل چې ډومیسټک هغې سره ریلیټډ دی خو ناو
It is scientific application of the skills learnt at home economics. Beautiful. The these scientific agadi kan application the skills the ठीक छुआ. but now you will see I will discuss it in my talk. Please. Agar the talk ke ba mukh ke inshallah di bande khabara koma che da ustaso the di us contribution industry ta singara wande staso industry ta. Really? Yes, it can be aligned with your industry. Beautiful. So Now, the core economics tikol again the mulk economics tikki. exactly. Kana? Exactly, because interrelated di kana interrelated di no agar Singapore contribute kigi o magi bande ba mun khabara ko chi Singapore ta stowel che now it has like it includes the discipline che de it includes food and nutrition. So food sciences. Ha. ठीक शो these are textiles. Don't tell me. Yes, clothing and textiles. Da us tasu textile industry chikam de aga sara related de. ठीक छुआ. Aga na ilawa tasu ta family relations the most important thing zakache it has to do with a healthy individual. Yes. If you just try to understand the concept of wellness. Wellness, mental wellness, emotional wellness, physical wellness. Obviously, a healthy individual can contribute to your healthy environment. और environment चरता ना जोड़ेगी कोरना Core na. environment जोड़ेगी individuals they go out but बाहर लो ना मख के दागे टोल अगर nurturing चरता रवान दे Core के रवान दे be it a girl or a boy the nurturing the brought up the manners the behaviors da चरता के अगर कीगी mold कीगी core कीगी. So when I talk about education, or particularly with reference to women, नुज़र हमेशा दा दीवान emphasize ज़का कौम चे आगे education सिर्फ दागे दा पारा न दे. It's for the entire अगर चे family दे आगे दा पारा दे. Family दा पारा अगर सिर्फ जान दा पारा बा decision न कई. Right. She is taking decisions for the entire family. Economical decisions, financial decisions, decision making पके डेर ज़्यादा major role दलता के दे ज़का चिस्कोप कतासो female हवाला सरा गोरे no awareness चिराज़ी अगी सरस्ता सो well informed decision कोलो सलाहियत पैदा कीगी. दा सलाहियत आगे टाइम के पैदा कीगी चितासो well informed decision बा आगे टाइम के आखले चितासो knowledge भी तासो सरा knowledge भी तासो सरा देखिए decision अगस्तो वाला तासो क्या दवाई parents याद हुई का जीने पखपला जीने. Okay, this is becoming interesting जी because आगा माशूमा चिदा आगा बड़ decision आली Singapore after a very short break चरता लारनश. तासो हर कले beautiful talk रवान दे जी right from the beginning till now and just like I said that today I'll seldom speak. مزوارم چې دې زیاتې خبرې وکړي ولې چې زمونږ لونه خویندې د هغې فیوچر ډېر زیات ضروري دی موږ دپاره دې لکه چې څنګه وایي چې هوم اکنامکس لا د کور معاشیات چې کوم دي هغه صرف د کور نه ولې د پوره ملک معاشیات دي د پوره کنټري اکنامکس دي او فیصله به څوک کوي د دې فیصله به جینۍ علي په خپله هغه څنګه په دې باندې موږ بریک اخیستی و जी आगे माने खूब बड़कुआली ने दा प्रेशर भी करना पदी वरु सुरल सॉरी जी अवल दा फैसला बा जीने एक्चुअली दा चे उसमा खबर को तासु दा चे होम मैनेजमेंट ना दा कांसेप्ट अगे ना बियॉन्ड लाडो औ सोसाइटी पके इन्वॉल्व एग्जैक्टली यस नो कदी हवाला सर मुंग दा खबर को चे दा वुमेन एम्पावरमेंट हम खलक चे वही दा टके वुमेन एम्पावरमेंट I feel that maybe they don't understand what it is. It's a cliche. No, empowerment na zyad zaruri che kam zadi empowerment di tawem che when you are able to take a decision. That is a true. Tasu da para aga de freedom de. Tasu da para freedom de no di ke us che mung da guru che di ke women empowerment hawala sara singa da kigi che da jina ke bas singa khpal decisions akhli. No gore aga first of all economic independence. Tikshwa. Economic independence che singa mata stawil che aga bakor na shuru kigi. Aur economic independence da para ya well informed decisions da para che aga decisions che kam sta so family age bande टोल फैमिली रिलाई कई लगी आदा वले
چې تاسو چې خپل بجټینګ کوئ نو هغې کې څه کوئ تاسو لکه ګوره که دا د دې ډسپلن میجر ډسپلنز تاسو وګورئ که نه فوډ اینډ نیوټریشن دی ہوم مینجمنٹ دی ریسورس مینجمنٹ دی فیسلټي چې کوم تاسو سره موجود ریسورسز دي چې آیا whether it's human or non-human resources how to manage them نو مینجمنٹ چې کوم دی هغه دی حواله سره تاسو وګورئ بیا دی کې فیملی ما تاسو ته وویل چې دی کې هیلث انوالو دی فیملی ریلیشنز انوالو دي دی کې فیملی ریلیشنز ما تاسو ته وویل چې معاشره په څه ولاړ دی په دی یونټ باندې دا فاونډیشنل یونټ دی ستاسو او ہوم چې فاونډیشنل یونټ دی او دا یو ستاسو کارنر سټون دی چې کوم باندې ټول ستاسو سوسایټي بلډ کیږي دا اوس چې دا سوسایټي ګډوډ دی که نه دا هم دې د وجې نه ایگزیکټلی بیکاز خو جینۍ خو څوک ډیسیژن ته نه پرېږدي نه فاینانشل لټرسي به څه وي هغه چې when she gets married who is going to take decision for her budgeting she'll do that because husband goes out he's for the marketplace هغه خو مارکیټ پلیس د پاره دی ټول ډیسیژن خو د کور ډیسیژنز خو به هلته نه شروع کیږي اکنامک او فاینانشل لټرسي چې دی اوس هم یو ویک را روان دی هغې کې یو هغه financial literacy nobody is aware of that what is financial literacy څه شی دی فاینانشل لټرسي ډیر ضروری دی کې ہوم ستاسو د ہوم انوایرمنٹ بیا هغه فیملی ریلیشنز هغې کې ما تاسو ته وویل چې mental and emotional health very important because healthy individual چې کوم دی هغه د دې جینې به څه کاري to produce a healthy family healthy environment یو صحتمند خاندان د پاره healthy environment بکور کې جوړیږي او هغې حواله سره به بیا هغه healthy معاشره جوړیږي بالکل نو هلته نه دا چې څنګه بهر اوس ځي تاسو ته معلوم چې د دې سکوپ اوس دلته پاتې نه دی دا ایکسټینډ شو انډسټري سره الائنډ شو انډسټري سره داسې الائنډ دی چې اوس که دا جینه کې صرف ډیسیژن میکینګ باندې به نه ودرېږي they can start their small businesses by learning these skills scientific da che application de da ma to will kana che early 19th century or late 20th century da early late 20th century na da she zyat aga shwe de surface bande ragale de che age ke da as a discipline che singa emerge shwe de dadi aga der لرې پورې اوس د دې امپلیکیشنز روان دي او هغې امپلیکیشنز کې دا دی چې دا کاټیج انډسټري سره به الاین شي کاټیج انډسټري سره به څنګه الاین کیږي فوډ انډسټري سره به څنګه کیږي ځکه چې فوډ سیکیورټي کانسپټ نشته موږ سره now what is food security when we celebrate we celebrate food security is the food the केले څوک زخمی نه کی نه جی فوډ سیکیورټي means not to waste ضایع کوي به نه تاسو فوډ سیکیورټي ګوره WHO انټرنیشنل د فوډ سیکیورټي ډے سیلیبریټ کوي زموږ کالج تم راغلي دي الته نه زموږ انټرنیشنل سپیکرز راغلي دي ګریس نه راغلي دي هغې انټرنیشنل سپیکر زموږ کالج کې دا ډے سیلیبریټ کړی دی بٹ هاو مینی آف اس یا پیرنټینګ کې څومره پیرنټس ته دا پته دی چې فوډ سیکیورټي څه چاته هم نه فوډ سیکیورټي دی حلال فوډ کې چې اوس څنګه زموږ دا هغې کې زموږ سټوډنټان چې هغه کړي دي ګریجویټ دي هغې هلته کې کار کوي ایز ا ډایټیشن لکه ایز ډایټیشنز کار کوي نارتھ ویسٹ کې کوي دی کې شوکت خان هم کې کوي نو خبره دا ده چې اویرنس او انفارمیشن به وي نو هله به هغه جینې ډیسیژنز به اخلي که نه ځان دپاره خو به صرف نه اخلي کټس دپاره اخلي بجټینګ دپاره به اخلي فاینانشل سټیبلیټي دپاره اخلي سسټینیبل پریکټسز دپاره به اخلي نو وٹ از سسټینیبل پریکټس نوبډي نوز نو سسټینیبل پریکټس دا دی چې تاسو هغه شیزونه کور کې پروموټ کې چې کوم تاسو اوورال اکانومي باندې ښه اثر داږي وي لایک organic foods organic food sustainable practice but your kids go out they get burgers your kids go out and they get fast pizzas نو تاسو ما ته وایي چې د دې health او wellness بس د دې نه بس جوړیږي
نن دا به کور کې په خپل اورګانیک کر سکوي organic gore بیکاز taso نن سبا هډر په مشکل او ملاوي نو organic food او دا wastage کم کول د پاره ګوره زمونږ چې food security meaning هم د کده چې تاسو بس څنګه wastage کم کوي اگے کې کور کې نو هغه چې کم تاسو ګوره هوټل مینجمنٹ اگے کې څه دی ټوریزم اینڈ هوټل مینجمنٹ ہوم اکنامکس دی دا چې کوم ہوم اکنامکس والا زما فیکلٹی دی دی التزی او دی ټیچ کوي they are taking agar alta ke aga kai they can choose this field as well yeah as they a can job yes they can wow mata stol chi clothing and textiles ta bazi textiles industry sara zakai line kigi chi aga kor ke sasheba shuru ki au agi online business koli shi they can sell their products online yes kha again mak ki chi mungzu no integration now how to establish this balance between your work life and domestic life chikam de aga integration da para taso ta daga family relations achikam human development and family studies mungwayu age kim dakka de child care de parenting de emotional health de wellness de no da singa establish kave mata sta lik sat mak kyo wel human resources and non-human resources. उस चे non-human resources की अगर सदी management of time, बिल्कुल management of food, management of clothing, दा non-human resources ता सुसरा दी. नो दा बसूक कई दा बदगा जीने कई का ना नूर बसूक कई. She has to take care of her house. خاصة زمونږ معاشره کې خو اسم she is queen of the house کنا. Yes. او موږ په دې باندې ډېر فخر هم کوو جی بالکل چې څوک پوه خلک دي کنه هغه به فخر کوي ولی بیکاز شي ټیکس کیر اف ایوریثینګ بالکل ماشومانو د ماشومانو کپړې بجټینګ د هغې سکول ایوریثینګ yes is she just a mother or is she I think she is a politician as well. She is a social activist as well. अगा रोल चिकम प्ले कई लग्या दा कना अगा यो रोल न प्ले कई उमदा गजबे में कना she is doing everything simultaneously अगा सिर्फ Especially माता family सुता politics. उस आओ तासु तमा उस विल चे is more dangerous than सो आगे दा परम तासु country's आगे दा politics. परम तासु अगा पकार दे तासु ता अगम यो स्किल दे skill. that's also a skill I would call it a skill family politics kom skill It is a because skill. it is a Yes. skill no aga age dache skill learn kai dage practical application bachartai हाँ hom dalta ki bai kana aur dina politicians hom dalta na judegi सब बाहर ना खोना राजी dalta kor na judegi kor na bahar si politicians they become politicians so that is a skill they learn a skill they yaw no da di hawala sara che mata sta will che da di the concept of da che wellness te bya adaptive behavior che kam dekha behavior cherta learn kigi kor ke behaviors ko gore aksar ma katale de che khalak bai che singa mother wi aga se daughter wi exactly da zamung generally yo concept da ga de yes. che singa pa mother wi aga se ba luri no da wali wai zaka che she is learning behavior from her mother बिल्कुल ase behavior show da aga care de gentle da ge chikam aga de da ge mother na learn kai lagya da kor ke yes. if mother is well informed and she is able to take decisions for her daughter no daughter will learn that yes she will learn management of everything kha event organizers among discipline ke de event organize da so da this da so studio de हाँ no da cha ba arrange kadi kana yes you must have like told someone chirashi da guluna dalta ki Proper house, proper batasu your set interior designers da di, para yes. be fashion design da para aga artist thi kana They agi are, para they aga are. bakai no event organizer daga girls age kizi they go out and they start doing these aesthetically chida kam shizuna di agi sara related agi aga di field ki rawan di تاسو به ولې وایي یو فادر ته لا مور ته پلار ته چې یوازې ډاکټر نه دی یو جینه افټر ا بریک زه به وایم چې دا میندې او پلاران خو به شپې 11 بجې دا ریپیټ کیو ګوري خو میندې دې وخت چې کمې ناستې اول تاسو خو ځان پوه کوي چې صرف ډاکټر نه ده اوس راځو به
نور څه جوړې دی شي یو وړوکی غوندې د مینه پس ویلکم ونس اگین ډېر ښایسته مارننګ شو روانه ده سټارټ نه واله تر اوسه پورې اینډ I'm learning, I'm enjoying because یو مور دی وخت ناسته ده زمونږ د میم شازي خبرې اوري چې هغه ورته وایي چې ستا لور صرف ډاکټره نه نور سم جوړې دی شي. اوس به دې طرف ته راشو چې ټول نه زیات یو داسې سوال دی که نه چې د هر یو مور په ذهن کې دی چې لا خو مې د لور ډاکټره شي. اوس دا داسې حد ته ورسېدو که نه چې سایکولوجیکل بیماران شوي ماشومان اوس ایگزیکټلی هغې دې نه بغیر اډو بل څه سوچ نشي کولی چې یو ځل انټي ټیسټ نه پاتې شي که نه نو د هغې حالت چې تاسو وګورئ او بالکل اندازه او بیا وایي شابه یله زر واده کوي اوس چې هغې نه نه پاتې ریپیټ کې هغه وی امپروومنټ کې یا خو امپروومنټ وکړي یا د ګورې تاسو به د خپل دا چې ډاټر دی یا ماشومان دي د هغې به یو ټیلنټ هم به ګورې که نه د هغې خپل اپټیټیوډ څه دی دا خو نه دی چې هر کس خو ډاکټر نه وي که نه لکه ګوره پروفیشنل لایف کې چې دی زی دا هم نه پروفیشنل هغې ته تللی دی که نه ہوم اکنامکس انټرپرینیور څه دی چې اوس هر طرف ته زه اورم سمال انډسټریز سمال بزنسز نو دا ځکه چې ډیجیټل انټیګریشن ټیکنالوجیکل چې کوم انټیګریشن وشو په ہوم اکنامکس کې اوس ګوره د ډیزایننګ دپاره چې کوم سافټویرز یوز کوي هغه دی دپاره یوز کوي که نه دا چې کوم ټیکنالوجي دی د هغې انټیګریشن ہوم اکنامکس کې ځکه چې داسې لیول باندې چې هلته کې به تاسو ډریس ډیزاینر دا خو تاسو ته ښکاري که نه چې ډریس ډیزاینر بس یو کس ډریس واچي راشي ښکلی ډریس دی خو یو نو چې څومره به دې کې رستو هغه انوالو وي ایفرټ به انوالو وي نو دی سمال بزنسز دی چې شروع کوي آنلاین کم شروع کوي اوس وګوره چې ای کامرس دی یس ای کامرس دی دنیا کې ټول نه زیات نن سبا ای کامرس ها ورچوال چې کوم هغه ایجوکیشن روان دی ټیکنالوجي هغه چې کوم هغه آنلاین کورسز آفرینګز چې کوم دی ایجوکیشن کې آنلاین کورسز چې کوم روان دي تاسو دلته کې نه تاسو چرتم تاسو هغه کې تاسو ځان انرول کولی شئ دی دپاره نو دا سمال بزنسز ګوره یو چې تاسو سره سکل دی اینډ یو جسټ ډونټ نو واټ ټو ډو ود اټ نو دا ضروری نه دی چې هر کس دا نه غواړي چې هغه بهر مارکیټ پلیس کې لاړ شي خپل کور کې هم تاسو هغه انډسټري نه یو جینۍ غریب اول خو خبره کولی نه شي زموږ خوس لږ چینج شوي دي پیرنټس خبره اوري د ماشومانو سپیشلی د جینکو دا ډېره یو ښه خبره ده اینډ آی ریلی اپریشیټ اټ یو جینۍ ده هغه ته ماشوموالي نه ویلی کېږي بچې ته به ډاکټره جوړېږي نه زه به دې واده کړم نه زه به دې واده کړم مور ورته بیا وایي ماشوم اول نه سټرس کې ده if not doctor then what she can be هغه چې کوم ډریس ډیزاینر or she can go out and serve as a dietitian انټرنیشنل لیول باندې تاسو ګورئ ما نه څونه کسان ما ته راځي او هغه اخلي ابراډ اپلای کوي لګیا دي ډایټیشنز یس ډایټیشنز ہوم اکنامکس کې تاسو ورته څه ټیچ کوئ ہوم اکنامکس کې ګوره چې دا تاسو فوډ اینډ نیوټریشن او د پبلک هیلث خبره کوي اوس مونږ خبرو کو ویلنس نو دی کې تاسو وګورئ چې هغه میل پلانینګ خو به کوي که نه بالکل به کوي کور دپاره روزانه کوي یس نو دا څه دی ښه تاسو وګورئ چې اوبیسټي څونه زیات شوی دی ټیک شو اینډ ډیو ټو ډفرنٹ هغه چې کوم د فیکټرز دي لکه مونږ پریفر کوو چې ناست یو په لیپټاپ باندې زمونږ موومنټ دونه نشته موبیلیټي زمونږ کم دی مور اوور هغه مونږ دا غواړو چې زر زر بس ډیلیوري وشو هغه رالو بس مونږ وخوړل نو لکه دې شی کې تاسو کار کوي او خوراک کوي نو هغې سره چې دا روان دی دې دپاره میل څوک مینیج کوي پلانینګ مور کوي که نه سو هغه ټایم به کولی شي که نه چې هغه ډایټیشن وي هغه ټایم به کولی شي که نه هغه خو به دا نه وایي که نه چې هر څه داسې وخوره چې دې سره د نور موټاپا زیات شي هغه خو به داسې میل پلان کوي چې کم بیلنسډ وي نو هغه فوډ اینډ نیوټریشن چې تاسو ته دي کې فیسیلیټیشن هغه کوي دغه کسان بیا ډایټیشنز وي پیشنټس دپاره میلز پلان کوي زموږ سټوډنټان ما تاسو ته وویل چې سرو کوي لګیا دي شفا انټرنیشنل کې دي ابراډ هلته کې ایز ا ډایټیشن دی جوین کړی دی نو حلال فوډ کې دي
نو دی داسې انډسټري سره خو داسې الاینمنټ کیږي د دې هم اکنامکس الاینمنٹ کو انډسټري سره دې سره څه فرق راغلی چې تاسو ماشومان زی او د مختلف انډسټریز کې هغې کار شروع کړي څه فرق تاسو واضح ګوري دے مسٹ ہیو کالڈ یو اور ڈسکشن بھی ہم تاسو سره کړی چې میم ہم یہاں پہ ہیں اور اس طرح اور یہ اور ہمیں سکسیس مل رہا ہے نہیں مل رہا یس اینی فیڈ بیک فرام یور اسٹوڈنٹس دی چې کوم ما خدا اوس کتلې دی چې کوم زموږ سټوډنټس دي دی چې کوم مخکې دي ته ایوینیوز دونه نه ښکارې دی دے تھاٹ چې بس دا به ډیګري به واخلو او ستاسو والا خبره واده بشي اگر نه پس بس زمونږ به ویل گیټ میریډ اینڈ دیٹس اٹ خو نو سټوډنټس ناو دے آر ډفرنٹ اگې کې چې کوم زه هغه ګورم که نه لږ غونتې هغې ته موټیویشن تاسو ورکړئ که نه نو هغه ځان پروف کوي لګیا دي په خپل فیلډ کې ډفرنٹ فیلډس کې پروفیشنلز دي هغې پروفیشنلز دي ناو ډاکټرز نه دي خو obviously they are professionals مارکیټ کې هغې صرف کوي هغه مارکیټ کې وتی دي او که مارکیټ کې نمزي نوم زه وایم چې دا هم ډېر غټ امپاورمنټ دی چې تاسو خپل ځان دپاره خپل کډز دپاره اینډ خپل فیملی دپاره او د معاشرې دپاره ډیسیژن میکینګ کوئ A good mother is more important than a good father. نو ګوره هوم نه تاسو ریلی دا زه تاسو ته وایم ولې چې هغه ماشومانو سره هغه وي دا چې کومه خبره ده که نه د فرسٹ المیر آف چائلڈ از دا لیپ آف ہز اور ہر مدر پہلی درسگاہ جو ہے ماں کی گود ہے بالکل ایسا ہی دا خبره بالکل صحیح ده پلار غریب خو بهر لاړ شي غریب خو نه خو خیر لکه موږ خو یو غریبان پلار غریب بهر لاړ شي اس کے علاوہ بھی ایک ہے نا وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ نو دا دے ہوم اکنامکس چې کوم دی یہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ دس از ایکسکلوسیولی فار فیمیل اغا زمونږ چې سټوډنټس دي که موږ ہوم اکنامکس صرف جنکو ته کړی دی جی نو الکانو له ولې نه دس از اے کوېسچن وچ واز ان مای مایند یس ایکچولی ماته لګي چې زمونږ ہوم اکنامکس اسې دا ما تاسو ته انټرنیشنل دغې سګنیفیکنس وښول چې دا ایلن ریچرډز چې و هغې دې باندې لیک پلیسډ کانفرنسز ارګنایز کړې لیټ 19th سینچري کې او ارلی 20th سینچري کې هغې نه پس اٹ واز فارملی افیشلی اډاپټډ ایز ډسپلن دا انټرنیشنل زه خبره کوم چې دې باندې دا چې کوم لیک پلیسډ کانفرنسز شوي دي هغه ډېر زیات افیکټیو وی خو obviously we live in KP and KP में थोड़ा सा लग गुनते तاسو دا ویلی شي چې مایند سیٹ ډیفرنٹ دی as compared to Islamabad, Lahore, Karachi we have different cultural values and again بز emphasize کوم کلچر مونږ چرته نه زده کو خپل کور نه بالکل ټرانسمیشن اف کلچر دی کنه اوس تاسو ډاکټر چې دی هغه خو بهر برستو زی کنه اول خو هغه کلچر خپل کور نه زده کوي کنه نو دا بیهیویر او دا کلچرل ویلیوز چې ټرانسمیټ کیږي دا کور نه کیږي معاشره کې رستو زی بیا چې مونږ دلته نه بهر چرته زو لاهور ته بلځې ته یا چرته ابراډ نو وی ریپرزینټ آر کلچر دا مونږ ریپرزینټ کول تا کې نو KP کلچر د دې کې لږ غونته رول دی ځکه چې دی اوټیک دی they think that this home economics دا چې کوم باونډري وال دی دی کې our daughters are safe دا protected دي safe دي نو زما خو خپل دا خیال دی چې دا چې sense of self worth تاسو خپل ماشومانو ته ورکوئ اسپیشلی ډاټرز دا دا ډېر امپورټنټ دی نن سبا خو خبره شي جی خو دا خبره خیبر پختونخوا کې خو دومره نه خو بهر هاوس هزبینډز هم شته دی اوس لکه اول هاوس وایفز و صرف اوس داسې هم شته چې هاوس هزبینډ وي دا ځکه ما تاسو کو میم نه چې ہوم اکنامکس صرف جنکو دپاره ولې دی دا خو پکار نه پکار خو دی چې دا دی وي خو ایکچولی زموږ کلچر KP کلچر د دې اجازت نه ورکوي ځکه چې بعض پیرنټس داسې دي لکه دا ډسټنټ او ریموټ ایریاز نه راغلي دي نو هغه داسې دي چې مې بي ټرایبل ایریاز دي نو هغې چې کوم کلچر دی هغې حساب سره دام ډېره غټه خبره ده they have sent their daughters to this institution دلته هغې لیږلې دی چې دی دا باونډري وال دی دا سیف ځای دی دلته کې به زمونږ لوڼه چې دي they are protected so it's a big thing بیا ډېره غټه خبره ده if they have taken this step دا یو پیرنټس اول ګوري د ماشوم سکیورټي ته د هغې ډاټر پرټیکولرلی ماحول ته
او بیا چې لور وي بالکل. بیا خو ډېر زیات سنسټیو دی سنسټیویټي زیات شي. Exactly. نو دا چې دا ستاسو ویلیوز دي چې کوم تاسو لګیا انسټل کوئ خپل ماشومانو کې دا همدي سره بهر ځي او دی همدي نه بیا سوسایټي او همدي سوسایټي نه نیشن جوړیږي. تاسو به یو خبره نوٹ کړې وی هیو ګاټ اونلی 3 minutes بٹ بیفور دیٹ یو لاست کوېسچن چې کوم دی هغه ډېر زیات امپورټنټ دی. زموږ چې کله خپل ماحول ګورو جی یو شی ما چې کوم نوٹ کړی دی هغه ډېر زیات امپورټنټ دی چې تاسو چې څومره محنت هم وکوئ موږ صفا خلک نه یو. ګندګي هر چېرته ده، هر چېرته ګندګي ده. جی اینډ دا یو شیز داسې دی چې ما ډېر زر بودر کوي لکه موږ اوسه پورې په دې پوه نه شو چې موږ کوډه به چېرته لړه کړو ان ویری سمپل ورډز. که نه تاسو به ګوري چېرته به ډېرې جوړېږي یو سړک باندې بل سړک باندې لکه موږ نو اوسه دا به پورې چېرته نه راځي دا بیهیویر او دا همدغه ځای مینرز یم که نه. دا به د هغه راځي که هغه ټایم به ستاسو ماشومانو کې راځي چې تاسو دا هغې نرچرینګ به کوئ کور کې نرچر کېږي که نه. بهر خو وروستو ما تاسو ته وویل چې فرسټ فارمیټیو ایئرز چې کوم د ماشوم وي هغه فرسټ 5 years وي. فارمیټیو فرسټ 2 to 5 years آر فارمیټیو ایئرز. تاسو وګورئ ستاسو خپل به که څلور ماشومان دي د هغې کې د هر ماشوم خپل یو هیبټ به وي خپل به یو بیهیویر وي. مدر خو سیم ده فادر یې سیم دی خو obviously د هر ماشوم یو خپل انیټ هغه وي که نه یو جینز کې وي که جینز کې وي نه د ګرینډ پا ګریټ ګرینډ پا چېرته جینز به راغلي هغه هم دی. هسې به غوسه غوسه کوي. خیر جینز خو ډېر سټرانګ هغه دی که نه هغې خو دا چې تاسو ته ما اوس وویل چې دا ساینس سبجیکټس دي نو بایو کیمسټري هم دی او مایکرو بایولوجي هم دی نو دا ټول همدغه جینیټیکلی چې کوم شیزونه روان دي هغې باندې خو کنټرول نشته خو او کنډیشنینګ باندې زموږ کنټرول شته چې څنګه به د هغې کنډیشنینګ کېږي. هغې باندې ګرومینګ باندې زموږ کنټرول شته. مینرز باندې بیهیویر باندې ویلیوز باندې کلچرل چې کوم د هغې هغه دي باونډریز دي هغې باندې زموږ کنټرول شته. نور چیزونو باندې جینیټیکلی چې څه هغه انهیریټ کوي هغې باندې زموږ کنټرول خو ګوره هغه یو څو به داسې چیزونه چې دے آر بورن ود دیٹ سو یو کین اونلی ریفاین or polish them. Yes. So this is the place, home economics, where we polish what already exists. خبرم ختمه کا چې کوم یو ماشومې کې یو ټیلنټ دی هغه پالش کی تاسو هغه پالش کوئ موږ هغه پالش کوو for their future better چې کوم د هغې فیوچر هغې دپاره یوز د هغې ټیلنټ د سکل هغه سکل چې کوم هغې کې already ټیلنټ موجود دی هغه موږ سکل پالش کو so that they are fit to survive. زبردست جی میم شازیه we are proud of you ماشاءالله داسې جونې چې څومره هم دي چې کم ایجوکیشن خورئ کم تعلیم خورئ کم ماشومانو ته یو لار ښیي د ترقي صرف دا نه دی چې ستاسو کور کې د لفټ ولګي ترقي دا هم ده چې ستاسو مور دومره تکړه چې هغه ماشوم ته تربیت صحیح ورکړي بس د کور معاشیات صحیح وچلئ. اډو سړي ته دا ټینشن نه وي چې یاره زما دومره تنخوا ده او دا به داسې استعمالیږي لا زه به داسې یم لا به ټوله تنخوا نه ورکوم ولې چې خرج به شي. ډېرې خبرې داسې دي اوس خو خیر انډسټري ته هم ووتې دلته نه جنکیه تھینک یو سو مچ ونس اگین شازیه اینڈ انشاءالله بیا سبا به راځو تاسو په وړاندې بیا خیبر سره تر هغې پورې خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان جي.